الله الرحمن الرحیم دا مقدمه ابن صلاح دا صفحه نمبر 54 ونوزعه بتنبيهات وتفريعات احدها الحسن يتقاصر الصحيح في ان الصحيح من شرط ان يكون جميع رواته قد ثبتت عدالتهم وضبطهم واتقانهم. او مونږه د دې یو څو تنبيهات تفريعات په ذریعہ سره واضح کوون کیو. اوله تفریع دا چې حسن صحیح نه فروتر دی، حسن د صحیح نه لکم دی. په دې خبره کې چې صحیح کې په شرایطو کې او شرط دا دی چې دغه تمام راویان به عدالت والوي او ضبط والوي، اتقان وي، یعنی عدالت ضبط اور اتقان ثبوت پر شوی وي، یا با نقل صریح سره وي، اما بالنقل الصریح او بطریق الاستفاضه علی ما سنبین ان شاء الله تعالی، یا به دغه ثبوت د عدالت د اتقان بشوي په نقل صریح سره یا استفاضی په تور باندې ان قریب دغه منګه بیانو ک الله سبحانه و تعالی فخشلا. او دارنګ چې په حسن کې وذالک غیر مشترطن فی الحسن، او دا خبره چې په حسن کې دا خبره شرط نه ده، بلکې پاره کې صرف دغه سيزون باندې اکتفا کولای شي چې دغه ذکر مخکې راغل دی، یعنی حدیث کله متعدد طرق سره چې کله راغې نو دغه نه علاوه مطلب چې د سيزون چې کوم دی هغه مخکې شرع کې خبره تیر شوی دا، هغه ته چندا ضرورت نشته. وذالک غیر مشترط فی الحسن فانه یکتفى فيه، په دې کې اکتفا کیږي بما سبق پر ذکر چې ذکر شوی من مجیء الحدیث من وجوه چې هغه راتل دی حدیث دی پاغه وجوه طرق سره وغیر ذلك ما تقدم شرحه چې هغه شرح مخکې تیر شوی دا. واذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعيه مستبعد ذكرنا له نص الشافعي رحمه الله في مراسيل التابعين. او کله چې فقهاء شافعیو کې دا خبره یعنی لري سمجاوشلا او دومره لري سمجاوشلا چې سو کوئی چې د دې هغه قائل نه دي، نو موږ دغه په مخامخ مراسل تابعین نه په دغه سلسله کې د امام شافعي صراحت پیش کوله کا. ځکه دغه په مراسلو کې هغه وی چې هغه مرسل بم قبول کړي شي چې هغه په دې طریقې سره په بل سند متصل سره راغلي وي، او دا رنګ چې دغه موافقت کړي وي په دویم داسې حدیث مرسل سره، یعنی هغه په خپل دلته ویل کا فاذا استبعد ذلك من الفقهاء، دا خبره بعید د فقهاء شافعیونه ذکرنا له النص الشافعي، نو موږ ذکر کاغل پر تصریح صراحت امام شافعي رحمه الله په مراسل د تابعین کې چې هغه انه يقبل منها المرسل الذي قبول بکړي شي د نراوی نه هغه مرسل جاء نحوه مسندن چې دغه مثل راغلی مسند، وکذلك دارنګ لو وافقه مرسل کاغه سره موافقت کړي مرسل اخر نو ارسله چې هغه پرېخوي من هغه چا اخذ العلم عن غیر رجال التابع الاول چې هغه دغه علم اغسته وي د تابع اول د رجال نه علاوه بل چانا فی کلام له په داسې کلام کې اغله پاره چې باغی کې هغه وجوه وي د استدلال په صحت باندې د مخرج د مرسل ولی لمجیه من وجه آخر، یعنی مطلب دارنګ د دې موافقت کړي وي. دویم داس مراسل حدیث سره چې هغه مرسل د داس شی نه روایت کړي چې هغه د تابع اول د شيوخ نه علاوه د شيوخ نه حدیث غسته، او دا صراحت امام شافعي رحمت الله علیه په کلام په ضمن کې شته چې هغه د مرسل په یو زائد طرق سره راتلول دی وجنه هغه چې د مخرج دغه صحت باندې استدلال کړي. چنانچه منګه وی وذکرنا له من ذکر کې اغل پاره زندارګ ما حقاه الامام ابو المظفر سمعانی چې دغه حکایت کړي ابو مظفر سمعانی و غیره ان بعض اصحاب شافعي، بعض د امام شافعي د اصحاب مرګرونه من هغه د خبرې کې ان تقبل روایت المستور چې هغه قبل ول دی روایت مستور الحال راوي چې دغه حال پټ وي، و ان لم تقبل شهادت المصدور اگر شهادت مستور قبول نه دی لیکن روایت قبول دی، ځکه په شهادت مستور کې هغه کې قوت الزامی دی په بل مان دی بل مال ثابتې یا ساقطې، او په روایت مستور کې دا شی نشته نو ځکه التاغو قبلې. ولذلك وجه متجه، او دارنګ چې یعنی مطلب دو دا خبره لکا یعنی قبلې لکا اگر چې د مستور شهادت قبول نه کیږي او دغه یو مضبوط دلیل دی
یعنی مطلب دا دی هغه ولذالک وجه متجه او دې په مضبوط دلیل دی او دا خبره پیش کول وی کافی بولی نه وی کیفا او سرنګ به کافی نه وی ذا لم نکتفی الحديث الحسن بمجرد روایت المسؤول کله چې موږ اکتفا په حدیث کې حسن کوونکې په مجرد روایت مسؤول علامه سبقه ان پنځه اوس تیر شوی دي یعنی حافظ ابن صلاح دی پوره عبارت نه دا وضاحت کیږي چې حسن صحیح نفل وتر دی کم دی ځکه په صحیح کې چې کوم شرایط ملحوظ کیږي هغه په حسن کې نشته ځکه د صحیح پر روایتو کې ضبط تام عدالت کامل وي جبکہ د حسن پراوی کی په ضبط کې کمی وي بلکې حافظي خرابي یا د سند انقطاع باوجود په دغه خبر باندې صرف په دې خبر اکتفا کېدلی شي چې هغه حدیث په نورو طرقو سره متصلا یا مرسلا نقل شوی راغلی نغدار بن الله بالنقل صریح او بطریق لسا په دې زمن کې د راوی عدالت او دغه ضبط ثبوت لپاره دوه طریقې بیان دي نمبر 1 دا چې عدالت او ضبط دیو امام په تصریح نه ثابت شوی او دا شخص ثقه دی وي یا دا سره داسې شهرت حاصل وي چې د اکثر خلکو په نسبت باندې ته قابل قدر نگاه سره خلک ګوري یعنی ثقافت او امامت دغه په خلکو کې چرچا شوی او عادلین د اغنا مطلب دا دی چې روایت کې لک وذلك غیر مشترک بالحسن او دا ضبط تمامیت د راوی ثقه کېدل او عدالت او ضبط وغیرہ جامع کېدل دا د حسن په شرایط کې نه دي بلکې د حسن راوی کې چې مجهول الحال مستور او صحیح الحفظ یا پسند کې انقطاع راغلی ارسال راغلی هغه په دومره محدث سره چې کله راشي دغه تایید جوړیږي حافظ ابن صلاح د دې عبارت نه رسد د حسن حجت په کېدل طرف ته اشاره کوي لکه او په دې سلسله کې دا تفصیل ملحوظ پری دي او حسن لذاته په سلسله کې محدثین په دې اتفاق دي چې دا علی الاطلاق حجت ته چنانچہ حافظ ابن جماعه او منحل الراوی کې علامه صحابینا چې غفت المغیث کې سیوطی په تدبیر کې ابن حجر په نصرت نظر کې په دې باندې علما کل اتفاق کړي اتفاقا نقل کړي البته حسن لغیره کې بعض علما اختلاف کړي چنانچہ ابن قطان فاسی بیان الوهم والايهام کې فرمایل چې دا قسم اصلا چونکه ضعیف دی ذکر علی الاطلاق هر حسن لغیره حجت نه دی بلکې فضائلو کې اعمالو کې په آداب وغیرہ کې مناقب وغیرہ کې دا یعنی ثابتول شي وذا پوری سبق پای الثانی لعل الباحث الفهم يقول اننا نجد احاديثا محكوما بضعفها مع كونها قد رويت باسانيد كثيره من وجوه عديده مثل الاذانان من الراس ونحوه فهل جعلتم ذلك وامثاله من نوع الحسن لأن بعض ذلك عضد بعضا كما قلتم في نوع الحسن اما على ما سبق آنفا معنی دویم تفریح شاید خوشیار طالب علم لپاره دا چې موږ به ډیر داسې حدیثونه یونو چې دغه زو فیصله شوی دا لیکن کله چې هغه متعدد طرق سره مختلف الفاظ سره مروي دي لکه الزنان من الراس چې دواړه وګونه چې د سر سره میلاو دي وغیره نو دا حدیثونو مبارک لکا علماء باس کړ دې په دې معنی باقی با دې پسې نور ان شاء الله بیا ذکر کوو الله سبحانه و تعالی موږ اوس دا بل کتاب راوخلای